بسم الله الرحمن الرحیم. د علوم القرآن چې کوم مشهور کتابونه دي، کوم اهم کتابونه دي، په هغې اهمو کتابونو کې یو کتاب البرهان فی علوم القرآن دی. البرهان فی علوم القرآن د علامه زرکشی رحمه الله کتاب دی. علامه زرکشی په دې کتاب کې د 47 انواعو د قرآن مجید د مختلفو علومو د 47 انواعو ذکر په دې کې د کړی دی. دا په څلور جلد کې دا کتاب سره دا موجود دی. دویم مشهور کتاب په علوم القرآن باندې چې کوم لیکلی شوی دی، الاتقان فی علوم القرآن. الاتقان فی علوم القرآن دا د علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله کتاب دی، او دا هم په دې لحاظ سره یو جامع کتاب دی چې د قرآن مجید کوم علوم دي نو په هغې علومو باندې دا بحث کړی دی. او په دې کې تقریبا د 80 انواعو د قرآن مجید د مختلفو علومو د 80 انواعو د قسمونو د هغې کې سره د ذکر کړی دی. بل په دغې اهمو کتابونو کې د علوم القرآن مناهر العرفان فی علوم القرآن، مناهر العرفان فی علوم القرآن دا د علامه زرقانی رحم الله کتاب دی. علامه زرقانی دا د کتاب دی، او په دې کتاب کې هم د قرآن مجید د ډیرو علومو په باره کې ذکر کړی دی. مباحث فی علوم القرآن د ډاکټر صبی صالح کتاب دی. مباحث فی علوم القرآن، مباحث فی علوم القرآن نو دا هم په علوم القرآن کې یو اهم کتاب دی. عام طور دی کتاب ته هم ډیر یو لوی مرتبه سره حاصله ده د علوم القرآن په کتابونو کې. التبیان فی اقسام القرآن، التبیان فی اقسام القرآن نو دا د علامه ابن قیم جوزی رحمه الله کتاب دی چې دا هم په علوم القرآن باندې څه دی لیکلی شوی دی. د دې نه علاوه اگر چې نورم په علوم القرآن باندې په عربي کې کتابونه لیکلی شوي دي، خو دا هغه مشهور کتابونه دي چې عام طور په دې د دې په باره کې په پیپر کې تپوس او پوښتنه کېږي. په اردو کې هم علوم القرآن باندې کتابونه لیکلي دي. نو علوم القرآن په نوم باندې کتاب چې کوم لیکلی شوی دی نو هغه دریو مصنفینو په اردو زبان کې لیکلی دی. یو مصنف هغه نوم دی علامه گوهر رحمان رحمه الله، او دغه رنګې بل مصنف علامه تقی عثمانی رحمه الله او شمس الحق افغانی رحمه الله. د دریوانو مصنفینو د علوم القرآن په نوم باندې څه کتابونه لیکلي دي. علوم القرآن په نوم باندې کتابونه هغې لیکلي. د دغې کتاب نوم دی علوم القرآن. نو شمس الحق افغانی چې کوم کتاب لیکلی هغه په یو جلد کې موجود دی، او دغه رنګې گوهر رحمان رحم الله چې کوم کتاب لیکلی دی دا په 2 جلدو کې سره دا په 2 جلدو کې موجود دی. دا په 2 جلدو کې موجود دی. د دې نه علاوه هم اگر چې عام علماء کې نور علماء کرام هم په قرآن مجید د علوم په باره کې کتابونه څه دي هغه لیکلي دي. مطالعه قرآن دا د مولانا محمد حنیف ندوی، محمد حنیف ندوی په اردو زبان کې په علوم القرآن باندې سره دا کتاب سره دا د لیکلی دی. نو دا یو څو کتابونه مشهور کتابونه چې د هغې نومونه عام طور په پیپر کې د هغې په باره کې تپوس و پوښتنه کېږي. نو د دې نومونو یادول او په دې کې چې کوم مختلف کوم انواع ذکر شوي دي د هغې یادول او د دې چې کوم جلدونه دي نو دقه یادول په خپل ځای باندې یو اهم بحث دی، او عام طور په پیپر کې د دې په باره کې څه کېږي تپوس و پوښتنه